السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به دوستانو یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. په بلوچستان کوټه کې یو خطرناک اکسیډنټ شوی دی چې پکې 15 نواله تر د شلو پورې پکې کسان مړه دي. رسکو والا هم راغلي دي. د مړو تعداد ورو تر ورو زیاتیږي چې پکې زیاتر سټوډنټان ناستو. دا ډایو د کم ځای نه کم هاتلله او اکسیډنټ یې څنګه طریقې سره وکړ. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوې مهرباني کې زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. واکه وسا غنټه نشان وه چې هر رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. دا ډایو اسلام آباد نه بلوچستان کوټه ته روانه و چې ډایو والا ډیر سپیډ سره روانو. بریک یې پیل شو او لاندې خړ ته پریوتو، یعنی غټه کنده واغې ته پریوته دي چې پکې 15 نواله تر شلو پورې پکې کسان شهیدان شوي دي چې دې کې اوه سټوډنټانو طالب علمانو چې اوس ډیګري کمپلیټ شوی مکمل شوی. د ډیګري غستلو 15مه ورځ وا کور ته غریبانان روانو. ډیر ارمانونه امیدونه به ځان سره کور ته وړل، خو په لاره کې ورته ډیره غټه حادثه مخې ته راغله. واړه سټوډنټان پکې شهیدان شول. الله تعالی دې ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو کوټه ژوب علاقې روډونه ډیر زیات خراب دي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا روډونه دې زره تر زره جوړ کړی شي، ځکه چې دا یو اکسیډنټ نو دینه مخکې ډیر زیات اکسیډنټونه شوي دي چې هغې کې هم د قرنګې شلو نه تر 15 پورې کسان شهیدان شوي. نو مهرباني وکړئ دا روډونه زره تر زره جوړ کړئ چې عوامو ته سهولت او اسانتیا جوړه شي. عزتمندو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو هغه ساګنټ نشان وای چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. والسلام.